رهبره پرون چې مولانا صاحب کوم بیان ورکړی تاسو دې باره کې څه ویل غواړئ؟ ماشاءالله ډېر په نرۍ او ډېر د پښتونولۍ بیان یې پرون ورکړی دی. د ټولو نه مخکې خو مونږه مولانا صاحب زمونږه یو پښتون رهنما دی او بیا زمونږ پښتون لیډر دی او بیا علم دی. خو په دې وخت چې مولانا صاحب کومه خبره کړې ده مونږ په دې خبره کې د مولانا صاحب سره مخکې هم ولاړو او اوس هم ورسره ولاړ یو او 10 کاله پس به بیا موږ د مولانا صاحب سے ولاڑو. پاکستان میں آج کل جو مولانا صاحب کے پیچھے جو پنجاب کی میڈیا کے کتے مولانا صاحب کے پیچھے بھونگتے ہیں تو ہم اس کو واضح پیغام دیتا ہوں کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ کڑے ہیں اور انشاءاللہ کڑا رہیں گا. مولانا صاحب ایک عالم دین ہے. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې مولانا فضل الرحمن صاحب په قصور جلسه کې یو تقریر کړی دی چې په هغې کې د حکومت په ټوکړو باندې راغړ شوي خلکو بیخي لوګی چې کومه دی هغه وتلی دی او په هغه یو تقریر یې دومره زور اخیستی دی چې دا ملک په بله کوي. خو چونکې مولانا فضل الرحمن صاحب د حقانیت دا دلیل دی که د سر ولې نځي دا همیشه چې کوم دی د حق او د سچ سره ودرېږي او همیشه چې کوم دی باطل ته قرار جواب چې کومه دی کړی دی. صحیح ده چې که د هغه پکې سر ولې نځي. خو مولانا فضل الرحمن صاحب اصولي سیاست کوي د هغه خبرې لکه مطلب بالکل انډایرکټ چې کومه دی تنقید نه خو په داسې طریقه کې تنقید کوي چې بالکل لکه مثال کے طور پر دا دنیا د لا اړی راړی. صحیح ده جی. و زه تاسو ته یو لنډ مثال در کوم. زه یو د موبایل دکاندار یم. ماله د لوډ ګاک هم راځي ماله د هر څه ګاک راځي. چا باندې موبایل خرڅ کم چا باندې کور خرڅ کم چا باندې هینډ فري خرڅ کم چا باندې چارجر خرڅ کم چا ته لوډ وکم نو ماښام لم یا غریزه هغه وسیله چې کومه دی برابر شي او مطلب 15 شپږ روپۍ چې کومه دی ځان لم وګټم او خپل کور والم چې کومه دی هغه وګټم. که دغه دکان ته زه هر ورځ ځم خو ټیک ده زه به دغې نه روپۍ ګټم او که زما دغه دکان بند یو زه نه ځم او په کور کې ملاس یم نو د اسمان له خدای پاک ماله چې کوم دی ډایرکټ داسې نه رالیږي چې هو بس حیات په کمره کې پروت دی دغه روپۍ له ورکوي چې دا سیستم یې که زه هلته ډیوټي کوم خو روپۍ به میلاویږي که ډیوټي نه کوم نو روپۍ به نه میلاویږي. مولانا تیرو ورځو کې په دې قصور جلسه کې دا بیان وکړو چې وروره چې دا ته په موږ باندې د خلکو احسانات کې چې دلته فوجیان هم شهیدان کېږي او دا بالکل د هغو شهادت زموږ په لکه مطلب په سر سترګو قرباني هر څه منو خو احسانات دې ګورې نه منو. احسان دې ځکه نه منو چې دغه فوجیان